الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. سورة النمل آیت نمبر 23. مشورې باره کې تاسو بیګا خبرې اورېدلې وي، عمل پې کړلی که نه دی کړی؟ یو عمل بالقوت دی چې کله هم څه کار راغی نو زه به مشوره کوم. دا خو زمونږ د ټولو دی که نه؟ یو عمل بالفعل دی چې د چا څه کار راغلی هغه مشوره کړي، هغه کس د ځان وښیي. بیګانه تر دې وخته پورې څه کار راغلی کور کې څه معامله راغلي هغې باره کې مشوره کړي. د الله پر هم هېچا هېڅ کار نه راغلی. زمونږ د ذهن کې یو خبره بله ده، د هغې تلافي کوم بیا نور په دې مشورو باندې ټایم نه اړو که نه. مشورې دي ټولې که نه، تبلیغان په دې باندې مشهور دي چې مشورې دي، سنت عمل دی. یوه خبره دې باره کې کومه زموږ ذهن کې مشوره دې ته وایي چې ټول ښایسته ښکلې دایره به جوړه کړو که نه، ټول به راجمع کړو، یو کس به پکې غیر حاضر نه وي. داسې ده که نه؟ دا لازمي نه ده چې ټول مشوره دې ټول په یو ځای ناست وي او ټولو نه نمبر په نمبر باندې تپوس وکړی شي. دا خبره لازمي نه ده. لکه ته د یو کار اراده کوې، خپل د کور د افرادو سره مشوره کوې، یو تا ته اوس میلاو شو، هغه نه تپوس وکړې زما داسې اراده ده، ستا څه خیال دی، حکم که ونه کړم؟ هغه خپله رایه راکړه، جو رستی دې ماسپښین دې بل ولیده، هغه ته دې وایي چې دغسې مې اراده ده، ستا څه خیال دی، حکم که ونه کړم؟ په دریم ټایم کې دې کشر ورور ولیده ماسخوتن، جو هغه نه یې تپوس وکړو چې هلکه زما داسې اراده ده چې حکم که ونه کړم؟ جو چې پرېوتې دغه ټایم کې دې زوی ولیده، جو هغه ته چې بچی څنګه چلو کړم دا کار، حکم که ونه کړم؟ د هغه رایه دې واخېسته. جو بیا ټولو کې اخر کې چې پرېوتې جو خپل محترمې نه تپوس وکړي چې زما داسې اراده ده چې چلو کړم، کار حکم که ونه کړم؟ جو هغه به پکې خپله رایه هم تا سره شامل کړي. مشوره وشوه، په دې خبره پوه شوئ تاسو؟ دا لازمي نه ده چې دایره به جوړه کړي، ښایسته ټول چټۍ به غوړولي که نه، داسې مشورې ته بیا څوک هم نه دي وزګاره. پوه شوئ تاسو که نه؟ که ټول په شریکه ناست او متفقه خبره شو خو ډېره غوره ده، خو که داسې نه وه نو د دې راجمع کول ناممکنه دي. د هغې د وجې نه موږ مشوره نه پرېږدو. پوهېږئ که نه؟ کوو به داسې که نه به کوو؟ انشاءالله کوو به، خو چې مشوره زموږ نه پاتې نه شي. یا د الله پاک زموږ د بجلي برابر کړي او تاسو کې د الله پاک داسې مسلمان پیدا کړي چې دا د بجلي عمله پوه کوي چې خالص په دې درس ټایم کې زموږ نه بوځي. هغو ته دا رایه ورکړي چې لږ باندې تقدیم تاخیر دې کړي که دا بلکل درس ټایم کې لاړه شي که نه. زمونږ اوس خو د بجلۍ دور دی که نه، پخوا بجلي نه وه، ښه ښایسته انتظام و که نه. اوس بغیر د بجلۍ نه ګوډي نه سپیکر کار کوي نه نظر کار کوي. الله دې په هغو رحم وکړي چې دا خبره ومني ستاسو
تاسو باندې د ټولو باندې الله رحم وکړي، خصوصا په هغه کس چې هغه د دې خبرې غور وکړي. سلیمان علیه السلام خط چې بلقیس ته ورسېد هغې مشوره وکړه، مشورې نه وروسته رایه راغله، ټولو متفقه رایه راغله، د ټولو خوشحاله هم شو که نه چې زمونږ میډم زمونږ نه تپوس وکړو او زمونږ نه په غیر کار نه کوي. ورته وویل لاس دې آزاد دی، موږ داسې خلک نه یو. خپل میډم ته وایي باچاهۍ ته وایي ملکې ته چې چا چې درته خط رالېږل سوال جواب ورته وکړه چې لاس دې آزاد دی. موږ مضبوط خلک یو، ټول عمر جنګېدلي خلک یو، طاقتور یو، تعداد کې زیات یو، بهادر خلک یو، جنګونه کړي دي مونږ داسې ناشنا نه یو چې نه یېرېږو نه نه بې غیرته یو، هېڅ چل هم نشي کولی او جنګ حکم کوه چې ځو پسې. ټولو متفقه رایه راغله. اوس داسې یو خبر هم کېدی شي، دا زموږ د مشورې اصول دي. دا خبره د بلقیس خبرې په دغه وخت کې کافره ده، خو خبرې ښې دي، نو ځکه الله قرآن کې نقل کړي که نه، قابل د پیروي دي. ته د یو کار مشوره اخلي، کېدی شي د مشورې هغه رایه چې تا د چا نه واخېسته، هلکان دي، وروڼه دي، زامن دي، ښځه ده، ټول دي، ټول په یو طرف لاړو او ستا په زړه کې الله پاک داسې یو خبره واچوله چې هغه د دې ټولو مخالفت و. اورئ که نه اورئ زما خبره؟ تاسو بیا ورته ګورئ که نه. ستا په زړه کې الله داسې یو خبره واچوله چې د دې ټولو مخالفت دی، ټول رایې په یو طرف راغله چې دا کار دې داسې وشي، او ستا په زړه کې الله پاک اچولی ده چې دا کار داسې بل شانې ښه دی، نو ته به دا پروا نه کوې چې ټولو رایې په دغه طرف راغله ځکه مشوره داسې کوم. ستا په زړه کې چې الله کوم اچول ده په هغې عمل کوه. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ ګورئ موږ ته الله پاک د بلقیس خبرې دلته نقل کړې چې د ټولو رایه راغله چې جنګ کوو، مقابله کوو. بلقیس وایي نه نه چپ شه، جنګ نه کوو. اوس خپل په دې رایه باندې هغه مطمئن کوي هم، د دې رایه چې کومه راغله د هغو مخالفت کې ده، خو هغو پې څه چل کوي؟ مطمئن کوي هم، مطمئن کوي چې ګورئ جنګ ښه شی نه دی. تاسو رایه راغله او هغه محبت باندې مبني ده، اخلاص باندې مبني ده، خپله قرباني ورکوئ، خو زما په زړه کې داسې خبر راځي چې دا جنګ ښه شی نه دی، د جنګ نه ځان غړوو. قالوا ودي خلق نحن اولو قوه، من د طاقت والیو، و اولو بأس شدید، او د جنگونو سخت والیو، سخت جنگونو والیو او د طاقت والیو. موږ ته څوک څه ویلی شي؟ البته حکم خو ستا په لاس کې دی، اختیار ستا په لاس کې دی، څنګه حکم کوي موږ ته وایي چې په هغې عمل کوو. والامر الیک، اختیار ستا دی. فانظری، پس وګوره ماذا تأمرین، چې څه حکم کوي، ته چې څه حکم کوي نو موږ تابعدار، سر تسلیم خم. البته زموږ رایه دا ده چې جنګ کوو، مقابله کوو ورسره. هغه وایي چې جنګ نه کوو، د هغې دپاره دلایلو ته وګوره. داسې بهترینه خبره هلکه اکثر د ډېرو مسلو حل چې دی هغه طاقت نه وي، بلکې اکثر طاقت مسلې پیدا کوي. پوهېږئ که نه؟ خپل په طاقت باندې غاوری، په زور باندې غاوری، خپل مال ته غاوری، خپل عهدې ته غاوری. اکثر دا طاقت، دا مال، دا عهدې، دا مسلې حل کوي نه بلکې پیدا کوي. طاقت د مسلې حل نه دی، د مسلې حل چې دی هغه فهم دی، پوهه ده، ادراک دی، حکمت دی، سمجوته ده. د طاقت د استعمال نه اکثر کمزورو ته نقصان رسي. لکه مثال په طور په یو علاقه باندې په یو کلي کې جنګ دی د دوو کسانو، د دوو غټو غټو خلکو جنګ دی یا د حکومت جنګ دی، دوو حکومتونو جنګ دی په یو کلي باندې. او په هوا په اسمان کې جنګ نه کېږي، که ته په ځمکه به کوي که نه، اثر یې خو ځمکې له راځي که نه. اوس په دې کلي باندې چې جنګ دی، د دې کلي غریب خلک چې دی هغه به کډې وړي ځي به، یا به پکې مري، کورونه به ورانېږي. داسې یي که نه یي؟ موږ خو لیدلي دي که نه؟ که لیدلي دي اورېدلي دي چې کوم ځای کې جنګونه وي، جنګونه به ځانه د دوو طرفین وي، یو به یو قسم خلک وي، بل به بل قسم خلک وي، منځ کې به پکې غریب خلک چکنی شي، د هغو کاروبار به متاثره شي، د هغو تعلیمي ډانچه به متاثره شي، د هغو هسپتالونه به متاثره شي، د هغو کورونه متاثره شو، د هغو تجارتونه دوکانونه متاثره شو، هغو کې به پکې مرګونه وشي، زخمیان به پکې وشي.
اړو د جنگ سره به تعلق نه وي. قالت اویدی ان الملوک یقینا بادشاہان اذا دخلوا قرية کله چې ننوزي یو کلی ته په جنگ کې بادشاہان چې یو کلی ته په جنگ کې ننوزي افسدوها نورانی دغه کلی قرآن کی وجعلوا اعزة اهلها اذلة او کی د دې کلی هغه عزت من ذلیلا د دې کلی هغه عزت من خلک چې دی هغه ذلیل شي لکه د دې بزان خپل د هر معاشري خپل طبقه څخه به ډېر عزت من خلک یې هغه د جنگ سره تعلق نه هغه پکې منډي وهي زنانه سرتوري شي بے پردې شي پکې ماشومان پکې خراب شي او د کورونو عزتونه خراب شي عزتمن د معاشري سړی به هغه پکې بے عزت شي درون سړی به هغه پکې سپک شي ځکه جنگ به د چا یو نقصان به څوک واخلي نو دې وی جنگ ځکه نه کوي چې د هغې نقصان زیات دی فایده موهومه ده یا به فایده میلاو شي یا به نشي نقصان یقیني دی. وکذالک یفعلون او دقه شانې کېږي تېر شوی تاریخ موږ لیدلی دی چې کله هم جنګ دی نو د هغې ټولو کې زیات نقصان غریب سړي کړی دی هسې ده که نه ده کذالک یفعلون تاسو تاریخ باندې وګورئ نظر واچوئ هم دقسې شی د ټول عمر ښه نو بیا ته څه چل کوې چې جنګ نه کوې او هغه دپسې داسې د دمکۍ او د پرشر ډک خط رالیږلی دی داسې سوال جواب یې دپسې کړی دی چې هغې کې دویم گنجایش نشته نو ته چې چل کوې دی وی صبر وکړه زه تجربه کوم یو امتحان کوم دا سړی مونږ خو لیدلی نه دی چې دا چا مونږ ته خط رالیږلی دی بادشاه خو دی خو د بادشاهۍ سره د ده انداز جدا دی دی د نبوت دعوه کوي پیغمبر دی ځکه معلومات خو شو دی د پیغمبرۍ دعوه کوي اوس که چېرته دی پیغمبر دا معلومون غواړي که دی پیغمبر نو هغه سره مقابله خو ګرانه ده هغه خو نه کوو او که پیغمبر نه عام بادشاهي نو د هغه غولول اسان دي داس چل کوم چې یو تحفه لګم تحفه یو هدیه او ډالۍ تحفې دا به ډېر شی جمع کړم او دا به دله ولېږم نو که دی د دې خبرې نه علاوه د بل یو مقصد د مال نه علاوه د جاګیر او د سلطنت او د حکومت د حاصلولو نه علاوه د بل مقصد نو هغه مقصد به د ښکاره شي دی به د تحفو ته خوشحاله نه شي قبول به نه کړي او که نه د مال حاصلول او حکومت حاصلول او زور حاصلول مقصد نو دی به تحفې قبولې کړي تحفې به چلو کړي قبولې به کړي زه اول دا تحفې لیکم اصل کې دا رشوت دی خو شکل به د ډالۍ او د تحفې جوړ کړو ډېر قسم رشوتونه د ډالۍ په شکل کې راځي که نه راځي ما تاله تحفه راوړله ډالۍ ده حالانکه ډالۍ نه هغه رشوت دی یاد ساته تا سره د چا کار دی یا ته په یو عهده باندې مشر یې تاله چې څوک څه شی راوړي نو هغه خیال کوه چې په څه بنیاد تاله راوړي که تا په دغه عهده ته نه وې تاله به دا ډالۍ راوړې وي چې نه وې راوړې نو اوس خیال وکړه چې دا تاله ولې راوړي بس دا افسر دی یا دا په پولیسو کې مشر دی یا دا په عدالتونو کې مشر دی یا دا وکیل صاحب دی که نه په یو عهده باندې او تاله څوک ډالۍ راوړي نو هغې قبلولو کې ډېر زیات احتیاط پکار دی ځکه نوم یې د ډالۍ خو اصل کې دا رشوت دی څوک هم داسې چاله پیسې نه دي ورکړي چې پیسې راولي دا والی چې دا رشوت واخله خو دا څه شی شو دا ستا تحفه ده او دا ډالۍ ده نو دا رشوت لېږم چې دی زموږ د جنګ نه قلار شي دا کومه مطالبه چې کړې د دې خبرې نه قلار شي ګورو چې دی اخلي که نه اخلي کسان یې دغه کړو څو زره کسان هغه یې مقرر کړه او هغو سره سردارانو تحفې وله ورکړي د سرو زرو خښتې وله ورکړي یو څو غټې غټې خښتې 4 یا 5 یا څو خښتې وله ورکړي دغه شانې ملغلرې جواهرات دا ورله ورکړه قیمتي کاڼي دا وله ورکړه
دوی ولېږل چې تاسو دا تحفه یوسئ هغه سره میلاو شي چې مونږ د هغه ځای هغه باچا یې رالیږلي او ته دا تحفه قبوله کړه بیا وګورئ چې د هغه څه تاثرات دي د هغه ایکسپریشن څه دی وإني مرسلة او یقینا زه لیږونکې ما إلیهم دوی ته بهدیة یو نذرانه فناظرة پس ګورمه بما يرجع المرسلون چې هغه لیږلی شوي څنګه واپس کیږي هغه ما چې لیږل دي چې هغه څنګه واپس کیږي د هغو څه حالت دی هغو سره دغه سلیمان د هغو سره څه رویه کوي دا ګورم ډالۍ راولېږلې سلیمان علیه السلام ته پته ولګېده چې هغه څه کسان مقرر کړي دي راویې لېږله دومره کسان دي هغو سره د سرو زرو خښتې دي او څه سره قیمتي ملغلرې او جواهرات دي سلیمان علیه السلام خو الله پاک چې څه ورکړي نو هغه ټول دنیا ته معلوم دي که نه هغه یې صبر وکړه دوی ته چلو خیر حکم وکړو چې 30 میله پورې 30 میل تقریبا 45 کیلومتر شو 45 کیلومتر پورې د هغو په کومه لاره من چې هغو راځي هغه لار هغه سړک دا دې جوړ کړی شي او په دې باندې دې ټولې لاندې د سرو زرو خښتې ولګولی شي 45 میله پورې روډ جوړ کړئ په هغې باندې د سرو زرو خښتې ولګوئ او د دې روډ په دواړه غاړه باندې د ځنګل مختلف قسم ځناور حیوانات درندگان هغه راوړئ وتړئ په دې باندې چې مخونه یې د لارې بهر طرف ته شاګان یې لارې طرف ته او چې هغو هغه کوم ګن من کې او دسماته کې چې هغه ټول په دې سرو زرو په خښتو باندې لګي امتیازي او وشیان وغیره دا کې دا ټول په دې باندې لګي او ټول منظري او شرمخان او ګیدړان او لومبړي او چیتا او هتیان دا د ځنګل د درندگان چې دا ټول په دې باندې وتړل دا حیوانات او په دې پسې بیا صفونه جوړ کړه د پیریانو د دیوانو دا ورپسې په لاین باندې ودرول څه په دې غاړه څه په دې غاړه دا هغو صفونه پسې جوړ کړه او بیا چې کوم ځای ته راځي سلیمان علیه السلام هغه ځای خو ټول د جواهراتو او د مرغلرو د موتیانو د دې نه ټول ډک دی کته قالینونه د هغې دي دغه ځای جوړ او راغله چې راغله په دغه لاره چې را روان شو اول د سرو زرو په خښتو باندې چې ګرځېده را روان دي دا چې ولیده بیا چې ولید چې دا څوري پې ولاړ دي دا درندګان پې ولاړ دي هغوی پې امتیازې کوي دلته خو دا موږ چې کوم راولي هغو خپلې هغه سرو خښتې ښایسته ښکلې ریخمو په کاپړه کې نغښتې وي که نه خو قیمتي شی و که نه د سرو زرو خښتې وي چې ته دوه درې به منتل وي که نه د هغه چې راوړي د هغې خو دغلته خوا ته وغورځول چې دوی چې دا چېرته ښکاره نه کړل ته شرم دی او بیا راغله چې راغله د دې حیواناتو د دې په یو عجیبه پرشر یو چې دا څنګه دا را څنګه بادشاه دی چې درندګان په قبضه کې دي او د درندګانو نه چې دی خو راوخته ټول د بل مخلوق یې ولیدي که نه پیریان دي جنات د هغه تړل دي په زنځیرونو کې په دغه لاره صفونه دی لکه 45 میل پورې دا سلسله فاصله کټ کول ټول د دې شیانو ده چې راورسېدو چې ایله سا یو پکې نو کار ختم شوی دی شرم نیم سترګې ټیټې شي دی او رعب ټیم راغلی یېرېدل دي چې حد دی چې خدای زموږ د دې ځای نه جوړ وباسي داسې په حیواناتو کې په درندګانو کې او په پیریانو کې نښتي سلیمان علیه السلام ته چې راورسېد نو هله خوشحاله شو سلیمان علیه السلام انتهایي په محبت او په خندا ډېر په اخلاص ډېر په انتهایی محبت سره دوی سره ملاقات وکړه هغه زړه نه هغه یره لغونې کمه شي چې انسان خدای ازه چې میلاو شي بیا خو هغه ته پته وه چې دوی هغه خښتې مختې غورځولي دي څه جواهرات څه شی به ورسره لاس کې وو که نه هغه ته وار پاتې خطا شي دي سلیمان علیه السلام ورته وایي چې لاړ شئ واپس شئ خپلې تحفې واپس ویسئ ځان سره زه تحفې نه قبلوم تاسو ماله د مال لالچ راکوئ نو ماله چې الله کوم مال را کړی دی نو هغه ستاسو د بادشاهۍ تاسو له چې کوم راکړلی د دې نه ډېر زیات دی ډېر زیات زه مال نه غواړم
او کنه تاسو خامخا په دغه کې په زور ضابطه کې داسې لښکرې به درپسې راولېږم داسې چې ذلیله به شي د دغه ځای نه به تړلي راوباسم ټول مقابلې جرأت مه کوئ دا خبرې ورته وکړه ویې لګل فلما پس هر کله جاء سلیمان چې راغله دغه هدیه سلیمان علیه السلام ته قال سلیمان علیه السلام اتمدونني بمال تاسو مال لالچ را کوئ په مال سره تاسو زما امداد کوئ په مال سره مال را کوئ تحفه کې فما آتانی الله پس کوم چې مال را کړی دی الله پاک خیر مما آتاکم غوره دی د هغه څه نه چې تاسو له درکړی دی بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو په خپل هدیه باندې خوشاله شئ زه نه اخلم تاسو هدیه تاسو ته مبارک شي ارجع الیهم واپس شخ خپل قوم ته تاسو لاړ شئ موږ چې چل کوو فلناتینهم پس رابولو موږ دوی ته بجنود داسې لښکر لا قبل لهم بها چې نه به یې مقابله نه به یې مخامخ کېده د هغوی د دې سره د هغو مقابله به نشي کولی مخامختیا به یې قدر نشي کولی ولنخرجنهم او وباسو موږ دوی منها د دغه ځای نه اذلة ذلیله وهم صاغرون او ایمه دوی سپکه ذلیله بشي سپک بشي د دغه ځای نه به یې راوباسو او ځای واپس شي دا دباوی پې نور وکړو قالوا دوی نحن اولو قوة موږ د طاقت والیو و اولو بأس شدید او د سخت جنګونو والیو والامر الیک اختیار ستا دی فانظري ماذا تأمرین سوچ وکړه چې ته څه حکم کوې قالت اویدی ان الملوک یقینا بادشاہان اذا دخلوا قریتا کلچ ننوزی او کلی تبجن کی افسدوها نوران کی دغکلے وجعلوا اعزت اهلها اذلہ او کی عزت مند دغکلی ذلیلہ وكذلك يفعلون او دغشانی کی وإني مرسلة إليهم او زلیگن کی مدویتا بحدیت یو نظرانا فناظرة پس گورم بما يرجع المرسلون چلے گلے شوی څنګه واپس کیگی فلما جاء سلیمان کله چراغ لد سلیمان تا قال سلیمان علیہ السلام اتمدوننی بمال اے تاسو زما امداد کوئ په مال سرا فما آتانی الله پس کوم چې مال را کړی دی زما الله خیر مما آتاکم غره دی د هغه څه نه چې تاسو له درکړی دی بل انتم بهدیتکم بلکې تاسو په خپلې تحفې سره تفرحون خوشحاله شئ ارجع الیهم واپس شه هغوی ته فلنأتینهم پس در د چې رابولو مونږ دوی ته بجنود داسې لښکرې لا قبل لهم بها چې نه بشي مخامخ کېدی دوی د هغې سره ولنخرجنهم خامخا ضرور بضرور مونږ به یې وباسو منها د دغه ځای نه اذلة ذلیله وهم صاغرون او دوی به سپک وي اللهم صل علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله لمغفرتك فاصبر نزار الذي الله صبر جميل وك
کوم چې زاړه مړي دي نوي دي خپلوان دي پردي دي الله پاکه مسلمانان چې کوم وفات شي تمام مغفرت نصیب کړي الله قبرونه د نور نډک کړي الله پاکه د عذاب نه وساتي الله خوشاله نصیب کړي الله پاکه کوم چې ژوند دي موږ ټول ته هدایت نصیب کړي الله پاکه موږ ټول د قبر د تیارې توفیق راکړي الله زموږ د درس له دوام ورکړي الله